د ضلع کوهاټ خلق چې زما انتهایی محبت او مینه د تاسو سره، نو د یاره حق ادا کولو د پاره یو لنډ غوندې بیان ستاسو په مخ کې عرض کول دي. قیصر روم بادشاہ او داسې بادشاہ چې مسلمان نو، ابو سفیان نے تپوسو کو چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی دی؟ ابو سفیان ورته وی چې صاحب د ډېر صدق او د ډېر دیانت د وجه خلق ورته امین وای. دا صفت ته پکې، دا صفت ته. دا قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي؟ ابو سفیان ورته وی صاحب مرګري ټول غریبان او د خدای وږي تګي نهر. نو قیصر روم ورته وی چې ابو سفیان د دې پیغمبر په پیغمبرای لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان. دین لوی دلیل د په پیغمبرای بل څه نشي کېده، ځکه د پیغمبرای دلیل دای چې مرګري غریبان. که تاسو خیال وکئ دغه دین چې تر تاسو را رسیدلی دا په هره زمانه کې غریب د یو زمانه نه بلې زمانه ته سپارلی. دا نن دی جمعات کې دا جلسم شاید چې د دې وجې خوښ شوی وه چې دې کې طالبانو قرآن یاد کړی. دا طالبانو ګوره ټول مور مړي او پلار مړي وي، کل هم غریبان. قرآن حافظ ګوره اوګه، مدرس ګوره اوګه، طالب ګوره اوګه، شیخ الحدیث ګوره اوګه، ټول اوګي تګي نهار وظیفه پزمکو ملاستو ناستو والا. په زمانہ کې سرمایدارو، خوانینو، رئیسانو د زمانه په زمانہ کې د قرآن د الفاظو یا د هغې د معنیو، د حدیث د الفاظو یا د هغې د معنیو خدمت نه دی. دا وجه ده چې پیغمبر فرمایي الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء. اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شی زر دی چې بیا به ناشنا شي. فتوبى للغرباء، ډېره خوشحالي دی وي د غریبانو دپاره. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت کې کمالدار بخلی شي تا هم غریبان به 1500 کاله مخکې جنت ته. نو عزیزانو خبره کوه د غریبانو، ځکه به حضور فرمایل اللهم احیینی مسکینا، اللهم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین. اے اللہ ژوندے میں مسکین لرا، وفات میں مسکین کا، او په قیامت کې میں 500 د مسکینانو پټو. عزیزانو ځنې حافظان داسي قرآن یادې سترګې ته خدای اغستی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت کې به د هر شي بدل ملاویږي. ړوند ته به وایي څه غواړې؟ څه غواړم یا الله دنیا کې ړوند. الله به وایي ړوند سوا د جنت نه به په بل شي نه خوشحالو، په عوض کې به یو عظیم جنت ورکم، یا به په عوض کې خپل دیدار ورکم. عزیزانو اصل شی به په قیامت کې د خدای دیدار. نعمتونه دا قرآن ډک دی. نوکران به څنګه ولی به پکې، ښځې به پکې څنګه، حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام. حور عربی کې حورا هغه ښځې ته وایي چې یو سترګې تر دې غوږه را رسېدلي. حدیث کې راځي خال به د دې حورو په تندي چې لګېدلی، نو د دواړو سترګو منځ کې به د دې حورو خال څه شي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. دا به خالی مقصورات
فی الخیام. خیام جمع د خیمه ده، خیمه ته وای. الله فرمای دا حرب په خیمو کې بند ساتلې شوی وي، داسې لکه شوترمرغ چې اگای واچي او بیا د وزر لاندې پټه ساتلی چې گرد په پرې نوزي. الله فرمای دا حرب ما تاسو له بند په خیمو کې ساتلی، دسې بند بی لم یطمسهن انس قبله ولا جان. تا نمخ کې با دی حرو ته نه د چا نظر لګېدلی او نه د چا لاس لګېدلی. زما عزیزانو داسې به ښځې پکې او دنیا کې کته زه ډېره پاکه ښځه کوم، پاکه کوم، پاکه کوم، که لویه نه وي وړه خو به چا لیدلي که اخر چې ماشومه یې بار لوبې کوي څوک خو یې ګوري که نه، اوس خو لوی لوی ګوري. اوس خو لوی لوی ګوري. جنکۍ په لاره تېرېږي چېرته هلکان ولاړي، پلاران راشي د هلکانو پلارانو ته شکایت وکړي چې جی دا زامن دې منې که دلته شریفې جنکۍ تېرېږي او دا هلکان دلته ولاړ دي، نو بده خبره ده. شریفې جنکۍ زمونږ د ملک شرافت دا شی، ځوانه جینۍ پیغله جوړه کړي، سنگار کړي، سهار د سړو نه مخکې د کوره را بهر کې او بیا که چا ورته وکته وایي شریفې جنکۍ تېرېږي. دا زمونږ د ملک شرافت. اوس قرآن کی یو لفظ راځي، لفظ جلباب. څه شی دی وایي حافظانو صاحبانو؟ کم ځای کې دی؟ یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. جلابیب د جلباب جمع ده، برقې ته وایي. عربي لغت وګوره، جلباب هغه برقې ته وایي چې د سر نواله تر نکونو پورې یو ویښته ته بار بار بند نه. ما په خبرو پوهېږئ؟ جلباب هغه برقې ته وایي. او بیا به هغه برقه د داسې کپړې وي چې سړی وګوري او الټي ورشي. تاسو پوه شوئ؟ عرض دا عزیزانو چې لاړه حیا، شرم لاړو، غیرت لاړو. ما ته بعضې خلک وایي جي سیرت جلسهی په کار دا دی چې ته خو پکې د سیرت خبرې وکړې نو دا ښځو مزو. نو زه وایم ستا کپره وخورم، سر ته د مور ډېره ډېره وجاړه. سیرت جلسه، سیرت بی بی فاطمه سیرت ہو کنو، اوئے بی بی عائشہ سیرت ہو کنو. بی بی فاطمه چې وفات کېدا وصیت یې وکړو چې زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ، زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ. بیا چې د شپې مې جنازه اوچته کوي نو کټ د پاسه ډولۍ جوړه کوي او څادر یې پې وغوړوئ چې زما د کفن ټوټم پردی سړی ونه ګوري. زما د کفن ټوټه دام پردی سړی ونه ګوري. وګورئ د بی بی فاطمه حال. زه خو شیعو ته م وایم تاسو د بی بی فاطمه نوم اغستل زما وس در باندې ورسي، زه ستاسو نه جبې پرې کوم، سنیانو نه به سرونه پرې کوم او شیعو نه به جبې پرې کوم چې تاسو په کومه خوله د بی بی فاطمه نوم اخلئ. بیا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا داغی پا کوٹا کے مرقد اقدس تے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ زما بک لڑو شو او ما بد پیغمبر دا قبر زیارت کولو غوختنو وربرلم مخبم بربندو ولی زما خاوند بیا چھ ارکل ور سر زما پلار ابو بکر دفن شو او بیا با قبر تورلم بیا با من مخبر بندو زکا چا ابو بکر میں پلارو چت وقت کی ور سران عمر فاروق دفن شو. حضرت عائشہ فرمائی چھ ما با دروازہ لرکڑاو دا پلارو دا خاون زیارت بمی کولو نو مخ بمی پٹو. عمر دیر لوئی سڑے ہو خو چونکہ اجنبیو نو زما سطر تے فرضو
نو ما به مخ د پلار او د خاون قبر تم پټ زکو چې عمر می چرته ونګوري. نعرہ تکبیر. دا حیا دا د بی بی فاطمه او دا حیا دا د حضرت عائشه او دا حیا دا د بی بی زینب مخې پټ دی او د یزید مخې ته ولاړه دا او تقریر کوي. څه ورته وایي؟ ورته وایي ماذا تقولون ان قال النبي لكم او یزید که محمد رسول الله د قیامت په ورځ درنه تپوس کو چې زمان وسو سرم څه کړیو نو ته به څه جواب کوي؟ تقریر کوي دم خزي. زما عزیزانو عرض داو سیرت قرآن او حدیث اخلاق قرآن. حضرت عائشہ نے تپوس شو چې د پیغمبر اخلاق څنګه ویل خلقه القرآن. د سردار کونین اخلاق قرآن. نو اصلی دین قرآن و حدیث بل هیڅ نشتا. اصلی دین قرآن و حدیث. الف لام میم ټولو وای الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. قرآن د خدای کلام. په دې څه دلیل دی چې قرآن د خدای کلام؟ په دې څه دلیل شته؟ په څوک پوهیږي چې په قرآن باندې څه دلیل دی چې قرآن د خدای کلام؟ عزیزانو عرض واوره مونږ په دې ملک یو ډلې ډېرې دي، ډېرې ډلې. لکه اوس دوه ډلې شوې دی ملک. سو کوئی کالا باغ ډیم جوړې د پکار دي، سو کوئی مې جوړوي خلک خرابي. کالا باغ ډیم باندې وره د صوبه سرحد 200 مربع میل زمکه به تبا کی، کورونه به تبا کی، کلی به تبا کی. وګوره د ملک انجینیران او د ملک لوی لوی د دې فن ماهران اغي خپل تجاویز ورکړي دي چې دې ډیم سره صوبه سرحد کې دادا نقصانات وکړي. نو خر لکای نیولو نه خیر نشته. بل دا چې ایثار دې ته نه وای چې یو سړی دې ځان ډوب کی او بل دې کامیاب. زما کور دې وران شي او ستا کور دې آباد شي. نه، زما بم خیال سره په دې ملک دا صوبام څلورم جز دی د پاکستان. په هر حیثیت دا صوبه پاسمانده صوبه ده. مونږ په هیڅ قیمت د توربېلې ډیم منلو ته تیار نه یو. په هیڅ قیمت ورته تیار نه. که په زورم جوړ کو نو د خدای زور زورور دی، آسمانی آفت به پې راشي او وران بشي. والله که زور دی وکړو د خدای داسې قهر به دې ونیسي چې بیا به د خلاصېدو درک. مشوره وکړه ټول ملک سره، د دې فن ماهرانو سره. مونږ ولې تباه کړ؟ وګوره د ورسک ډیم زیمونه راشي ترننه دیوالونه نه ټینګېږي. د توربېلې د ډیم زیم وګوره ثوابه څه حال دی. دا خو دومره عظیم زیم دی، 80 میله ډب دی. په دې خو به تاسو کوواټم په اوبو کې پاس ګرځي. تاسو خیال راغی؟ نو زما عزیزانو عرض داو چې په دې خو دلایل مونږ هر چاته معلوم دي چې دې کې دا نقصانات دي. په قرآن دلایل وایي. قرآن بغدن څه دلیل دی چې دا د خدای کلام؟ نو په دې ملک نخرې ډېرې دي. یو نخره پکې پرویزیت ته. اوس ثوابه طرف ته یو بل بلا راوته ده چې عذاب قبر نشتا او د مرګ نه وروسته بیا ژوندون نشتا. تاسو خیال راغی؟ دا یو ډله راوته ده. ان شاء الله دعا کوي بار وفات نه وروسته ورپسې ور روانم ارته مې کته جو. تاسو خیال راغی؟ ما وی چې دا څوک وي عذاب قبر نشتا، دې ګړګړونه ونی سي ورته شته کنيشتا.
زنکدن خو می در باندې راوستو زنکدن شته که نشته ابوی بالکل شته پرې مې دا وای قبر عذاب شته که نشته ته ګوره چې دی مني دا ټوله ګناه د ملک د قانون دا دا ټوله ګناه د ملک د قانون دا کته ملک قانون د جناب محمد رسول الله جوړ کړی وی والله کنه پکې د قادیانیت نوم چا غسته وی نه پکې د پرویزیت وی نه د بهاولیت فتنه سر بده نه وی دیدلې چې چا اوچت کړی وی ټوله ګناه د ملک د قانون ستا په ملک زنا څومره خراب شه دی ستا ملک زنا د پارم قانون نشته دو زناکار پولیس ونیسی تانے ته بوزي چالانی کی مجسٹریٹ سچل جائے لکه جی خیر خیریت سم کړي جی سم نه دي کړي چرته ګرځي دی خزا ورته وي جی دا مې دوسته ګرځي دو سیل ملم کول وای خاص زور جبر وای نه جی بالکل نه وای خزاینو دې د لپاره قانون کې څه دفانی ایک شرمېدلو شرمېدلو په دا ملک شرمېدل یا ملکا دا خوشته چې موټر په لاره کې ودرې سپیټر دې کېنو لې دې ودرې موټر کې ریډو دې لیسن جوړ کړي ودرې موټر کې ریډو دې ریډو بز موټر کې نه لګوم چې ترا ته په ټي وي سټیشن 18 کروڑ روپے لګي په صدر ټي وي سټیشن 38 کروڑ روپے لګي دي دغه له خو دې ودرولې دي صاحب سپیټران په لاره کې زما عزیزانو عرض داو په قران دلائل یو فتنه پکې پرویزیت په دې څه دلیل دی چې قران د خدای کلام عزیزانو یو هغه دلائل چې کوم قران په خپل ویلي قران ویلي قل ان كنتم تحبون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله کتا سو په شک کې د دې کلام نه چې کوم الله نازل کړی دی نو راوړ یو صورت په مثل د دې یو صورت داسې جوړ صورت جوړ کو ولې نشو جوړول جوړ کړي دې صورت پسې والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود دې پسې صورت جوړ چې والنساء ذات الفروج په دې علماء پوهیږي د دې داسې مثال لکه یو سړی په خبر کې وای چې دا رحمان بابا څنګه نیغ کوي دغه د کلام زم جوړول شي انن ندرې سوا کاله مخ کې تیر شوی دی زم داسې شیرونه جوړول شي ایو ملنګو هغه ورته ویل جوړول شي وی جی بالکل ورته جوړ کده پسې چې سر زما سامان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما دې پسې جوړ کړ او صاحب وقوف څوي وای چرګي دي چرګان زما چرګي دي چرګان زما ګرځي پډېران زما چرګي دي چرګان زما وګوره جوړ مې نه کړل اوس دلته عقل فهم زکاوت پکار دے چې کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما سردار کونین مراد کجا دا شیر او کجا چرگی دی چرگان زمان اندازہ کوا رحمان بابا ہو دی کلام با پا پختو جبا کی تر قیامت پوری پختون دنیا جوڑنے کی ایو قصیدہ ہے دا وی اے عاقلہ وگولی سماتا مرگے نپریدی سڑیخ پل رضاتا دا اجل سوار پا تخت بدل راشی ناگہانا بتالا شوایم تاتا دا اجل سوار پا تخت بدل راشی ناگہانا بتالا شوایم تاتا ڈیرے ماں تکڑی مرائی دا کبر جنو
تختو ختم نبوت نعرہ تکبیر ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به نه لیدل هیچا ته بادشاهان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارا ته په ژوند دلې توبه وباسه رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشي مولا ته دا کلام ورځ دې تیره په شومۍ کړه شپه له خوابه خدای به کله یادوي خانه خرابه که پوهېږي په شتاب شتاب دې تله دي غافل مشه د دې دهر له شتابه په هغې جهان به سرنګ جواب ورکړې چې په دې جهان عاجز یې له جوابه د کاغذ په کشتۍ سیل بکړې ترکما دا کشتۍ به د مرګې کاندي غرقاوه چې افتاب یوه نیزه شي بیا به څه کړې اوس چې سوري لره درومې له افتابه په ازار د چا راځي مشي رحمانا که خلاصې په قیامت غواړې له عذابه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه چې علاج مې د مرض کولی نه شي افلاطون غوندې حکیم د یونان څه کړمه نن سبا بت خالی منګولې درومو تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابه نن سبا بت خالی منګولې درومو که بادشاہي د اورنګزیب او شاهجان څه کړمه د ګناه دریاب لاو کم لویه خدایا زه رحمان به د معاشر په میدان څه کړمه ما پتا پسې دا سپینې جامې رنګ کړې ته لا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې ما پتا پسې دا سپینې جامې رنګ کړې ته لا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې هیڅ اثر دې په سنگین خاطرو نشو که هر څو مې مسلې در پسې لنګ کړې ته په عشق علما دروغجن بولا ته په عشق علما دروغجن بولا که یو بل هم هسې ما غوندې ملنګ کړې عاشقۍ نه معشوقې ته سپینه لار ده ته دا سپینه لار و ما ورته ګړنګ کړې دا دې څوک تر څنګ ناستي نه پوهېږم چې خبرې د رحمان سره په جنګ کړې دا هغه درویش هغه فقیر د زمانې و کور به ناست و کور نه به بار نه تلو ما د درویشانو برکت ګوره ما 15 منټ هم د تقریر سګډه وډه کور به ناست و کور به بار نه وتو رورې دا پوه شو چې زما د ښځې سره د تعلقات دي ښځې ته وي ځان مان جوړ کا لاسونه سره کا شونډې سرې کا په سر ګلونه وټومبه مونږ به پټ ناست یو ته ورته راوځه که د ده حرکات خراب شو نو بس مونږ یې مړ کوو ښځې شونډې سرې لاسونه سره په سر ګل ټومبلي راووته رورې او سړي کینولي په ډیوډۍ کې پټ چا راووته ده ته داسې ودرېده ده ورته داسې وکته ورته وایي نن دې نوي شراب څکلې دي پوهېږم نن دې نوي شراب څکلې دي پوهېږم پر رخسار دې ګل ټومبلې دي پوهېږم پر رخسار دې ګل ټومبلې دي پوهېږم علامه زما د مرګ نه د نور څه ده رقیبان دې را بللي دي پوهېږم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلي دي پوهېږم څه حاجت دی چې د خط په ملا لولما دا د زما په باب لیکلي دي پوهېږم که هر څو لاسونه سره کړي په نکریزو
دا د زما په خون لړلی دی پویګم رقیبان زکه تیرے پر رحمان کاندی چې تا خوا پوری نیولی دی پویګم صادره پوګوا چل رہا دیوډای کې ورته اور ناس عزیز خان نام ہے ویني و چرته دي دیورته پریدا نشید خانانو غریبانو سرکلی نشید خانانو غریبانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن اغا ورځ تر مرګه پورې بیا کور ترانه عجیب درته وایم ویلی مې نه دي د قبر جوړېده د قبر جوړېده نو پاکستان کې خو قبر کچا غوندې د ظاهر شاه خان په حکومت کې یو تعویز د قبر د تراله غلو یو خوشحال خان خټک تراله قبر اعلان دینه ورته په خولو هغه ګلکار تماوي چې لحد تورسه نو ما تم لک سوال جواب ما ته وی چې سبا بیا مولانا صاحب چکر راوا عشقی غوندې خبره ده شریعت کے خو کار نہ دے خوئی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے جوش جنو میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا بل مقام دے اگرچہ نہ مونگ پکیو نہ پکے تاسو دا بیلے پڑ دی دی آسے میں وہ ادھر تھا معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا دا پاگل نو اللہ بورتا سنگا لیلاخ کریو دا دا استغراق مقام استغراق فی اللہ استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ کنا جی دا بیل بیل مقامات تی دیر لوی منازل دی دا پارا تحکول وی عزیزانو سڑے پا منز ولار دے مجنون مخ کے تیر شو رون دے زموز کم تا زمان مخ کے تیر شو ورطا شیخ صاحب پا خدا میں دے قسم ہوئی زد انسان پا عشق کلے ونے ما ماتلی دلینے خدای دے پدوار استر گڑن کا تا دا خدای پا عشق کی خدای تولاری نو زد چنگولی دما زپا یو بنی آدم میں نما ما واللہ کتلی دلے دا سلے ونے ما تو خدای تولاری نو تاز چنگولی دما لیلا دا بادشاہ زان تا پیش کا ورتوی چه از دیگر خوبان تو افزون نیستی دا تتسشه چه دا مجنون دیدا سے لیوانے کرے اور تو گفت خاموش چون تو مجنون نیستی دیدے مجنون اگر بودے تو را ہر دو عالم بے خطر بودے تو را کتا دا مجنون پستر گماتا ہو قتل عالم کے بے خطرش مجنون تا پتاو لگی دا چه لیلا استا پا سر بادشاہ سر دا باس کرے مجنون وہی چه گفت مجنون گر ہمارو اے زمین ہر زمان بل من کنند آفرین من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باد بس کده دمکه په سر خلق په ما آفرین وای والله کمی په سپروار ازي زما آفرین د لیلا کنزل دي چې ماته پلار بوتلو کعبه ودا کعبه دا طواف ته وکاو د ګناهونو معافي وغواړه مجنون وای الہی تبت من كل المعاصی الہی تبت من كل المعاصی ولكن عشق لیلا لا اتوب خدای د ټولو ګناهونو نه خو مې دي توبه
خود الاعلان عشق نه مې توبه نه مقام صاحب شان عشق پوهیږي روټي خلاصو عشق مونږه خپنه شي مومن یو مومن مړو په قبر کې ملائکه ورته رالي من ربک هغه ویل ها من ربک وی چوکا غولې سره رب کې یو قط مړای بني وګه ما عشق دیکھو وګوره اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز کان سوخ تر جان شد و آواز نیامد عشق کی د پتنګ شاګردیو کا چې ځان دی ورت شي د شمه بیخ کې وګوره سونه پتنګان مړ پراتی आवाज چانی اوري مونږه عشق سره څکا عشق ورشا ابو هريره نزدکا لسورځي وشو چې روټه نه و ملاورت پیغمبر وی ابو بکر ته چې د لسورځو نهار خدای بندنو ماته دی ولې نه وي و یا رسول الله زما دې د خدای په ذات قسم وی نه مې دروټه پرواشتا نه لباس نه دملاسته او نه د ناسته ایمان مې دادې چې زما سترګې وې استاد چهره انور ته کتلې زړه مې کاغذ وې او استاد درفشانی په لیکل کېدلې ما عشق ورشه صوبان لزدکا حضرت صوبان سردار کونین ټول ورځونه لید ټول ورځ په جړا ته رکړه ما خامي چې حضور لیدوي صوبان اوس ولې جاړې اوس خو دې زولي دم کنا و یا رسول الله وزک جاړم چې د قیامت ورشي او جنت تلاړ شونو تب چرته په لوی مقام کې ناشته او زه په جنت کې نو یا رسول الله داسې جنت بزت سکم چې چرته پکې تا نوینم د خدای غیرت په جوش کې راځي قران راځي من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبر صوبان لا تسلی ورکا چې په دنیا کې پچا مین یې په جنت کې به ماغه سره عشق دیتا وي او نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں نعرہ تکبیر یا صحابہ عشق دیتا وي چې پسترګو کې خار وي سب خوب کا چې پزړې غم د یار وي سب خوب کا خوب د یار سره هم د عاشق ناشي چې یار په بل دی یار وي سب خوب کا خوب خندا په بیغمۍ کېږي رحمانا چې پزړې غم د یار وي سب خوب کا خانک به د پولاو خانک به د چرګانو خانک د الواګانو نه به تیرو بیروزی کنه جی او آب معشق میو بجلیګر مولا معشق دے سمرا غټ شوه دے او صاحبہ اوس ورته سیر الوا کې دا یو ثابت چرګ ورته کې دا بیا زمایش کو ګوره چې ها دیکھو ګورئ عشق ابو بکر صدیق کور تراغ لوری لگیا دوڑاغ گیو جاڑی بی بی عائشہ اڑاغ گیو لگیا دا جاڑی پلار ورتوئی بچی والی جاڑے وی پلار ازکا جاڑم چنن دا خالص غنم اڑاغ گما خالص غنم نو جاڑم زکا چکاش نن محمد رسول اللہ جوان دے او د خالص غنم وړو روټه خړلې وي بچیا غچره نه وې پلار په خدای قسم زمانه کالا غسر تیر شوی دی ما د خالص غنمو
روټای خوراک باندې محبوب نه دی لیدلې. اوربشي به بیا اوربشي به دومره ټوکړه وه په د پاسه به د قجورې یو دانه پرته وه او به فرمایل چې دا لاندې روټۍ دا پاسې په ترکاري ده. کله به وې سرکه شته د چا په کور کې چې سرکه وي ګوره چې داسې ونه وایئ چې زمونږ کور کې ترکاري نشته. عزیزانو مونږ هغه یو بزرګ دی نیمه شپه کې واسکټ کمبل صادر دا به هر څه لرې کړه د جومات په سین کې به کېناست. طالبانو صاحب دا ولې وی جمع د ډېره یخني د ډېر خلک به داسې وي چې بړستن به نه کمبل به نه توشک بالښت به نه یخنۍ کې به په شپه تېرېږي. دا خپله بستره د ټولې دنیا په غریبانو نشم تقسیمولی نو دا خو کولی شم چې په دې یخنۍ کې ځان ورسره یو ځای کړمه. مونږ داسې مونږ او تاسو عزیزانو روټي خلاص یو خفه نه شئ روټي خلاص. دغه مجنون دی لیلا ورته وی دلته کښېنه زه راځمه. مولانا روم وایي چې یک شبه مجنون بخلوتگاه راز گفت ای پروردگار بے نیاز. کوٹا کے ناس تھے اے خدایا بے لیازا اے دلوئی شان او دلوئی کمال مالک خدایا اسچرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی. دا زمان آمدی ولی مجنون خیدا او دا د لیلا عشق دی زما په دیړه کې ولی اچولې. پاس نه ورته आवाज وشو هاتف غیب آمده مرد غریب لاجرم غم ها تو را کردم نصیب. ایس گناہ دی نه دا کړي خدا کار در سره ما کړی دی ولی کار لیلا نیس ای کار مناس حسن لیلا عکس انوار ملست. د لیلا په مخ کې زما د حسن جلک دی نه مجنون ته په ما بینی په لیلا مایل نه او دا نامه مې دی مجنون او لیولې کړې مې زکه چې ته د شپې په خوب کې لیلا आवाज وکې نو دا مالا مزه راکړي. عشق دې ته وایي جی درد دې ته وایي شان دې ته وایي. عزیزانو نن ستاسو او زمونږ ژوند ټول فراډ دی دوکه ده بېایماني ده شیطانت دی فساد دی غوږ سره غوږ جنگول دی دو په جګړه کول دی په خپله تماشک. ایس کردار محمدی ممکن نشته ایس شان محمدی ممکن نشته ایس کرتوت محمدی ممکن نشته. خبره مې ماښام ته څومره وخت خبره دا وه ما ته ګورئ خبره دا وه عزیزان چې قرآن کریم باندې څه دلیل دی. اول خو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې ټول پاکستان دا وایي چې د قرآن نه لوی کتاب په دې پاکستان کې بل شته ټول وایي قرآن د چا کتاب دی او په پاکستان کې دا قانون چې چلیږي دا د چا جوړ کړی قانون دا د پیرنګي قانون. نو چې د چا په وس کې وي چې د ملک فیصلې په قرآن کې او هغه نه کوي او چغې وایي او بیت الله ته منډې وایي عمرہ کے لیے گیا رسول اللہ کے سامنے حاضری دی نہ چمچے او تالی سٹ روٹی خلاص لکه ستاسو کلی ته چې وزیر راشي او ټول ورته ټوکرای کېږي. خدای سټې وباسه لږ دا خو هم سوچ وکئ چې دا خو ځان له روټي خلاص دی خدای راستي کوي چپړاسي برتی کولم په اختیار کې شته چمچو روټي خلاص. مدرسو ته ورشي دا د سود د زکات پیسې دي ورسره 10,000 روپۍ 10,000 روپۍ 10,000 روپۍ 10 کاله نهر وګرځه خو دا غول مه خوره. دا ټول عمر مدرسې په دې سود په پیسو چلیدلي. تاسو دا کوواټ کې مدرسې دي ټول عمر د کوواټ خلکو تاسو دا مدرسې چلولې دي که نه چلولې. واورئ چې دا پیسې کمې مدرسې واغستې دا پیسې چانه ولا ورنه زه ورته هغې ته غواړه چې درکوي
انور خالص سود خالص رو زمونږ جګړه ور سره پڅه ده مونږ جګړه دا نه ده چې ته کوشه ټټو مال مونږ جګړه دا ده چې لس اته نه کال اوشو نه کال کې د پاکستان کانی او لوټه دام چغي وای چې د پاکستان قانون د قران شي خزم چغي وای سړیم چغي وای الکانم چغي وای جنکایم چغي وای اجراګانم چغي وای دمه د ټلویزیون دمهم چغي وای دمانم چغي وای ا رکاوټ پکې څه دی چې د پاکستان قانون تر اوسه قران کیږي رکاوټ څه دی ولې نکی ترغیب پارام نکین وہی ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے بجلی گر ملا چپ کوئے باندھ کے مشی واللہ چدا بدل د وینه هر ساس کې بهم چغه وਹੀ چې د پاکستان قانون قران پکار دی نعرہ تکبیر عزیزانو د پاکستان د زمکه چې څوک دشمن یا د خدای دشمن لې د پاکستان ملک چې څوک دشمن یا د خدای دشمن لې او په ملک د قران دشمن چې هغه د ملکم دشمن دی او د خدایم دشمن دی نو چې قران راوستل د چا پلاس کی دي او نه راولي نو د خدای دشمنان دوی دي د ملک دشمنان دوی دي مونږه د ملکم دوستان یو د خدایم دوستان یو په فخر کلاو سینبا په قیامت کې خدای ته ولاړیو چې الله زما چې سمرا وسو ما کړه دې جبا میوا صرفه مې نه دا کړې منڈا میں وا صرفہ میں ندا کرے نور میں پلاس کے خدا زما ایمان خو دا حضرت بلال پشانو چوے تڑلو شاہ قبلے تا مخنور خاتتا پا زنزیرونو کے زان را زور کرو نیتی ہو تڑلو چے خدایا تا گورے زدی ظالم تڑلے ما نور مخکول نشم خدایا اللہ دبر زمان وست خو پریدو بدویم پارام خدای راستی کا دغه ترکو اسپو سره دوی پارام پریدو چې د دوی دا ترکو اس په دې سه خوشاله خوشاله ګرځي په دې ملک نه پریدم نه چې ترسو پوره او ان شاء الله علما ډیر اتقیا د دین ډیر دي د دین خادمان ډیر دي علما موجود دي کسل لگ ډیر پکې شورا منبرای ته تللی دي خیر ده ا زړه زړه تللی دي ا غریبان چې مغي نشي والے ځوانان لا مونږ سره دي منډه والو والا مونږ سره دي ا زړم ورکړی دي چالت قسم وکړه راو کړه تاسو لکه خدای ته وګوره د خدای خاطر وکي دی شورا د یو بل ټکه می ووره د شورا منبر وزیر چې شریعت بل پیش او په عمل اونشو نو موږ به د منبر او د وزیر دا ټکه نه منو چې بیان ډیر سخت ورکړي دا به نه منو پټ کی به استعفا ورکړي بشک واوري مونږ خو کم کلی یاره یو پلکې نیمګړی مونږ کړ مونږ کم کلی یاره بڑا سخت بیان ناستا سو کوټه انکو چیږي اس کڅنګ سخت بیان دیتاس سخت نه بیان میان دی گل نہیں ٹھیک استعفا بو کم زه چستانه من لیکي قال تب استعفا ما په خبره پوهیږي دا می خار کې بل شپویلی دي مالوار کتابی قمقل قوما او بے وقوف قوم چې ټول مر د سردارانو پتا سو باندې لوبي کړی دي او تاسو خرڅ کړی یي پتا سو باندې سورلی کړی دا په دې ټکی مغلطه گئی چې بیان ډیر سخت ور کړی دی په بیان نه چې زما مطالبه نه منل کیږي البته په ټکی استعفا ما په خبره پوهیږي هر یو وزیر یو کمنبري
او استعفا ور نکړه غړو به د سوټو جوړ کړ او په ور وایډو سوټو یو لګ ته څه خبره د قوم نمائنده د خدای د دین توهین کیږي تاسو پورې ټیس نمس نشونه ته ما د پاره سو کی کم خدای چې ته پیدا کړې دا خدای توهین کم خدای چې تلوي کړې دا خدای کتاب سره لوبي کیږي تا داګه د پاره یو تجویز تر اوسه پیش کړي نه دي تب سبا ما د پاره څو پلټي ډی اخلي 1500 روپے ورځ خوراک کړي ما د پاره بت د پتا د سټو ګړوبي اچ ابل ورځ مې صوبای منبر ته وې مې نه غکه مکهګا کتا باندې د غلو ټوکرای د چواری ماوانه چولن مات سړی ځوي د غلو ټوکرای بدر باندې اچ زتا پردم قران سرنن په پاکستان کې څه کی قران سره سلوبي کی قران قانون ولې د ملک قانون کیږي نه قران او حدیث کې صحیح دی چې تر اوسه پورې په ملک کې دا رکاوټ ده عزیزانو دا باس قران او حدیث قانون ولې دی دا به ان شاء الله کپنی باغ کې بیا باس سره چیړو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین دعا وکي الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين وذل الكفار والمشركين بإخلاص دعا وکي چې الله د افغانستان د مسلمانانو باعزت طور د خپل ملک سبب کا خدای روس تباہ و برباد کا اے اللہ دا مجاہدین املا مضبوط کا اے اللہ دا مجاہدین املا مضبوط کا اے اللہ دا غید اللہ شگنا خدای ایٹم بمبونه جوړ کا او د روسیانو سینې په سورای کا د روسیانو د مرګرو سینې په سورای کا خدای امریکا تباہ خدای روس تباہ خدای اسرائیل تباہ د امریکای او د روس او د اسرائیل مرګري تباہ خدای ټول مسلمانانو له اتفاق او اتحاد خدای ټول مسلمانانو له اتفاق او اتحاد کل مریضانو د اسلام ته شفا ورکړي د کل غریبانو په حال باندې رحم وکړي خدای زمونږ د خويندو مېندو شرم پرده حیا عزت وساتي اے الله زمونږ بچی نیکان خدای زمونږ بچی نیکان خدای زمونږ بچی نیکان اے الله د پاکستان قانون قران کا اے الله په پاکستان کې مونږ ته د پاکستان قانون قران او خایا خدای زمونږ په ژوند مونږ ته قانون قران او خایا اے الله پاکستان دار قسم آفتونو نه په خپل امن امان کې اوسات خدای هندستان راجیو ګاندھی تباہ کې دا غسترګي وګورئ دا رامیانو دي مونږ له نظر خنه ده اگر چې مونږ ورته خړای کوم او سړی خنه ده دعا کوي چې هندستان هم خدای د مسلمانانو ملک امين ټول مشرکان تباہ او برباد کړي انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين